امریکا پریکړه کړې چې پر پاکستان د تل لپاره پوځي مرستې بندې کړي. پر پاکستان د دایمي مرستو بندول دغه پریکړه د ترهګرو پر وړاندې د دغه هیواد د ګام نه پورته کولو په غبرګون کې نیول شوې. د ستونزې هوارۍ لپاره صحرایي محکمو ته مخه کول. د روزګان والي وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو صحرایي محکمې د دولت تر عدلیه او قضایي ارګانونو ښه فعالیت کوي. هلمند کې د سولې له کاروانه د طالبانو تر ګواښه پورې په وروستي مورد کې د دوی په ملاتړ یو شمېر نور ولایتونه هم د دوی د سولې غږ سره یوځای شوي. او پر ایران د بندیزونو زیاتوالی په دې تړاو به وروستۍ پریکړه راتلونکې میاشت کې د یوې غونډې په ترڅ کې ونیول شي. او په نننۍ خپرونه کې به دا هم اورو چې په روزګان کې په ټولو ولسوالیو کې قاضیان او څارنوالان شتون نه لري. وخت بخیر. امریکا پر پاکستان پوځي مرستې بندوي. پاکستاني رسنیو ویلي چې امریکا د سیاسي فشارونو په لړ کې پر پاکستان دایمي پوځي مرستې بندوي. د همدې راپور پر اساس امریکا پاکستاني چارواکو ته د ویزې نه ورکولو پریکړه هم کړې ده. په همدې راپور کې د امریکا د قانون جوړونکو او وکیلانو له قوله ویل شوي دي چې پاکستان زموږ له مرستو سره سره په خپله خاوره کې د طالبانو او حقاني شبکې په شمول د نورو تروریستانو پر ضد کوم اغیزمن ګام نه دی پورته کړی. د ارزګان په هیڅ ولسوالۍ کې څارنوال او قاضي شتون نه لري، خو په صحرایي محکمو کې د خلکو ستونزې پر وخت حل کیږي. د ارزګان والي وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو صحرایي محکمې د دولت تر عدلیه او قضایي ارګانونو ښه فعالیت کوي او خلک یې له پریکړو راضي دي. محمد شفیق اسدالله سعید ځکه له صحرایي محکمو خلک راضي دي چې په خبره په دولتي او عدلي ارګانونو کې د خلکو قضیې پر وخت نه څیړل کیږي. په روزګان کې د ستونزو د حل په موخه ولس د حکومت پر ځای مخالفینو ته مراجعه کوي. د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د تیرو څو کلونو راهیسې د عدلیه او قضایي ادارو دروازې تړل شوي او مسؤلین د مرکز ترنکوټ څخه چارې سمبالوي. په روزګان کې د بشري حقوقو د ولایتي دفتر استازي عبدالاحد بهایی د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې په ولسوالیو کې عدلیه او قضایي ادارو ته د خلکو نه لاسرسی سیمه ییز اوسیدونکي اړ کړي چې د ستونزې د حل په موخه وسلوالو طالبانو ته مراجعه وکړي. او په دې کې موږ ویلي دي چې په یوه ولسوالۍ کې نه قاضي لرو نه څارنوال لرو. قاضي او څارنوال دواړه سره جوړه دي، تر څو چې څارنوال دوسیه ونه څېړي قاضي فیصله نشي پر کولی. هلته څارنوال وجود نه لري، خو و دې ځای ته که وګورې چې هلته دولت موجود دی، هلته قومنداني موجوده ده، هلته عسکر موجود دي، هلته محکمې قاضیان د دې نه شکایت کوي چې زموږ امن هلته نشته. د همدې ستونزې د حل په موخه د روزګان چارواکو د عدلیه او قضایي ادارو له مسؤلینو سره ناسته کړې. د روزګان د محاکمو رئیس او د دغه ولایت والي دواړه مني چې په ولسوالیو کې عدلیه او قضایي ادارې فعالیت نه لري، خو وایي د امنیت نه خوندیتوب د دې لامل شوی چې د ولسوالیو قاضیان او څارنوالان خپلې چارې له ترینکوټه سمبال کړي. د محاکمو رئیس فهیم الله نیازی وایي نه یوازې په ولسوالیو کې بلکې خپله په مرکز ترینکوټ کې قاضیان امنیتي خوندیتوب نه لري. خو د روزګان والي اسدالله سعید بیا وایي د طالبانو لخوا پر دوسیو څېړل پر هغوی د خلکو باور زیات کړی دی. که چېرته د قاضیانو امنیت تامین شي نو انشاءالله محاکم عدالت تامینوي او عدالت یې تامین کړی ده او تاسو ته هم زه ډاډ درکوم چې عدالت تامینوي. خو قومنداني یا وزارت امور داخله یا امنیتي ارګانونه دوی د محاکمو امنیت تامین کې مشکل نشته انشاءالله. ځکه د ما قاضي صاحبان د اعدام حکم صادروي، یو کس پیرادار د دروازې په خوله کې نه لري. چې موږ په ولسوالیو کې څارنوالان نشته، په ولسوالیو کې قاضیان نشته، چې کوشش وکړو هغه ولسوالۍ چې ډېر ناامنه نه وي، یعنې متوسطې، موږ په روزګان کې تقریبا د ناامنۍ سره مخامخ یو. هغه ولسوالۍ چې ډېر ناامنه نه وي هغو ته باید ولسوالان هم ولاړ شي او هلته قاضیان هم ولاړ شي چې هغه د خلکو دعوې. روزګان چې ټول 6 ولسوالۍ لري او تر دولتي حاکمیت لاندې دي، خو هلته نه یوازې د عدلیه او قضایي ادارو نه شتون د خلکو په وړاندې ستونزې دي، بلکې پوهنې، روغتیا او په ټوله کې اوسیدونکي یې اولیه خدماتو ته هم لاسرسی نه لري. جاوید احمد تنویر، یک تلویزیون، روزګان. او دا چې د روزګان په هیڅ ولسوالۍ کې
قاضي او څارنوال شتون نه لري. تاسو په راپور کې واورېدل. په همدې تړاو به نن د ارزګان والي ویان دوست محمد نایاب سره خبرې اترې وکړو. همدا اوس راسره د ټلیفون په کرښه وصل دی. ښاغلی نایاب سلام درته وړاندې کومه. په راپور کې مې واورېدل چې د ارزګان په هیڅ ولسوالۍ کې قاضي او څارنوال نشته دی. ولې؟ بله هو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې یاست، متاسفانه د وروستیو 2 کلونو دوامداره جګړو له امله زموږ په اړوندو ټولو 6 ولسوالیو کې عدلي او قضایي ارګانونو پورې مربوط مامور حضور نه لري او دوی په شکل د اشکالو ځانونه یا ازمېندې کابل ته یا هم دلته ترینکوټ ته خدمت کړي. موږ تر یوې بریده پورې البته د دوی د نامې په اړه باندې چنانچه اندېښنه لرو، اما په د ولسوالیو په مراکزو کې په نورماله توګه باندې درنو لیدونکو زموږ اړیکه د ښاغلي نایاب سره پرېښوله، خو بیا به هم موږ کوشش وکړو چې د ښاغلي نایاب سره په دې تړاو ځینې نورې خبرې هم ولرو. خو اوس راځو په دې اړه مو د لوی خو دې مخکې چې د لوی څارنوالۍ نظر هم راواخلو، د خپرونې په دې برخه کې دمه اخلو، بیرته زر راګرځو. خبري خپرونې ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې موږ مخکې په خبرونو کې ویلو، د ارزګان والي ویان دوست محمد نایاب سره هم خبرې کولې چې هغه که مو پرېښوله. اوس را سره یو ځل بیا د ټلیفون په کرښه دی. ښاغلی نایاب یو ځل بیا ته سلام وړاندې کوم. همدا پوښتنه مې چې وکړله چې ولې د ارزګان په ټولو ولسوالیو کې قاضي او څارنوالان شتون نه لري. تاسو تر یو بریده پورې خپلې خبرې وکړلې، ما خپلو خبرو ته هم دوام ورکوئ. بله هو موږ مخکې وویل چې په وروستیو 2 کلونو کې کله چې دلته ناامني زیاته شوه، د ولسوالیو اړونده مواصلاتي لارې د ټرافیک پر مخ باندې وتړل شوې او تګ راتګ د ولسوالیو مراکزو ته زموږ د ملکي نظامي مامورینو د حواله لارې شو. متاسفانه د هغې وخت را په دې خوا د عدلي او قضایي ارګانونو مامورینو په شکل د اشکالو ځان یا پلازمینې کابل ته یا هم دلته مرکز ترینکوټ ته خدمت کړو. تېره ورځ هم د ارزګان والي د اصلاح محکمې د میاشتنۍ غونډه کې ګډون درلود او دغه موضوع ته البته د یو جدي ستونزې په سترګه وکتل. هلته مطرح که همداراز د محکمې د رئیس سره په دغه اړه باندې مفصلې خبرې وکړي تر څو پورې یو مناسبه حل لاره دغې ته پیدا کړي او هغه شمېر ولسونه چې په ولسوالیو کې د عدلي او قضایي ارګانونو په برخه کې ستونزې لري دوی ته زمینه سازي وشي چې بیرته قاضیان او دغه اړونده نور مامورین د ولسوالیو مرکزونو ته لاړ شي تر څو پورې په نورماله توګه باندې هلته خدمات وړاندې. نایاب صاحب د څومره وخت راهیسې دغه ستونزه پراته ده او په دغه ولسوالۍ کې قاضیان او څارنوالان نشته؟ شاوخوا 2 کاله کېږي چې په وقفوي شکل سره قاضیان د خپلې دندې د اصلي حوزې څخه په نورو ځایونو کې دنده اجرا کوي. دا په دې معنا ده چې دوی وخت ناوخته مراجعه کوي یا په دوامداره توګه باندې دوی هلته نه پاتې کېږي. کله چې هلته امنیتي ګواښونه زیاتېږي دوی بیرته ترینکوټ ته مراجعه کوي، دلته بیا په خدمتي شکل سره خپله دنده پر مخ بیایي. اما کله چې اوضاع هلته سمې وي، وضعیت سم وي، د دوی لپاره زمینه سازي وي، دوی بیرته خپلو اصلي ځایونو ته ځي. او دغه موضوع لا هم کار غواړي، ولکه دغه موضوع ته البته ټوب ورکړی دی. موږ د اړونده عدلي او قضایي ارګانونو سره په دې باندې جدي کار کوو تر څو پورې. درنو لیدونکو د تخنیکي ستونزو له امله یو ځل بیا زموږ اړیکه د ښاغلي نایاب سره پرېښوله. خو اوس هم د ارزګان په ولسوالۍ کې د قاضیانو او څارنوالانو نشتون په اړه موږ د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي نظر هم راخسته دی چې ستاسو پام ورته راګرځوو. یکی از تحصیلات اساسی دولت و یکی از وظایف اساسی نهادهای دولتی و یا یکی از وظیفه ما در اداره لوی څارنوالي اصلی خدمات عدلی و قضایی بر مردم افغانستان، شهروندان افغانستان دانسته شده و ما متوجه از این مسئولیت خطیر مهم خود بودیم. با توجه به شرایطی که در کشور حاکم بوده همیشه تلاش صورت گرفته که هماهنگی خوب صورت بگیره با ادارات محلی از یک طرف و با ارگانهای اداره مستقل ارگانهای محل از طرف دیگر تا ما بتوانیم زمینه ها را بر همکارای ما فراهم بسازیم تا در هر نقطه از کشور
اونا حضور داشته باشند و برای مردم افغانستان عرضه خدمات عدلی و قضایی بکنند و در قبال شکایات و مشکلاتی که می داشته باشند عدالت و انصاف رعایت بکنند. با توجه به این مسئله بود که لوی سارنوالی افغانستان چند قبل کنفرانس سرتاسری را از سارنوالا را برراه انداخت که بیشترین سارنوالا از ولسوالی‌های کشور دعوت شده بودند. در این زمان ما قماندانای امنی ولسوالی ها را اشخاص افرادی که در اونجا نماینده های مردم هستند اینا را خواسته بودیم از جامعه مدنی از پارلمان دعوت به عمل آورده بودیم تا گرد هم بیاییم از یک طرف مشکلات و چالش ها را شناسایی بکنیم و از جانب دیگر راه حل ها را آماده بسازیم تا همکارای ما بتانند برای مردم افغانستان که حقشان از تامین عدالت ما برای از او حقشان زمینه دسترسی را مساعد که مردم مراجعه میکنن یا مجبور ساخته میشن که وادار شوند به چنین موارد آیا این به رضایت است یا غیر یا رضایت ندارند. این مسائل ضرورت به یک بحث بیشتر دارد اما به هیچ وجه این محاکم صحرایی قابل قبول و تحمل نیست، نه بر دولت افغانستان و نه بر مردم افغانستان. شما شاهد بودین که چند قبل در ولایت تخار در مربوطات یکی از ولسوالی‌هایش که چنین محکمه صحرایی اتفاق افتاد ما به زودترین فرصت در هماهنگی با ارگان‌های کشفی چند تنه گرفتار کردیم و با پنجه قانون سپردیم، یعنی به این معنا که بر اونا دوسیه ترتیب شد. 6 نفر به محکمه رفت و اونا محکوم به مجازات شدند. قماندان امنی ولسوالی چایاب در پیوند به این قضیه تهدید امنی قرار گرفت. عرضه خدمات عدلی و قضایی برای مردم افغانستان جزء مسئولیت‌ها و مکلفیت‌های اساسی ماست. در این زمان امنیت و مسئولیت همکارای ما هم از جمله وظایف اساسی و مهم ماست. تامین امنیت و مسئولیت همکارای ما یکی از وظایف اساسی و مهم ما در کنار از این بر مردم افغانستان عرضه خدمات عدلی و قضایی میکنیم. ما در بین همین دو مسئله کوشش کردیم که توازن به وجود بیاید. زمانی که ما میخوایم بر مردم کاری بکنیم همکارای ما هم جانشان در خطر نبوده باشه. ما به خاطر از این مسئله با ارگان‌های محل در تماس نزدیک هستیم، با اداره مستقل ارگان‌های محل. در این زمان با ولایت یک مشکل اساسی بحث وضعیت امنیتی هست در بحث نقاط، اما در غیر از او ما تشکیلات برای هر ولسوالی خود داریم، برای هر ولایت خود داریم. سارنوالا توزیع هستند. ما در بیشترین نقاط از کشور سارنوالای ما عمیل دیدن فعالیت میکنن و به عنوان سارنوال کار خود انجام میدن. این مشکلات نه تنها در این ولایت، در ولایت‌های دیگه هم بود که تلاش صورت گرفت اون مشکلات از بین بره. یعنی ما تانستیم تامین امنیت بکنیم برای همکارای ما زمین‌های مسکونه به خاطر انجام وظایفشان مساعد بسازیم. حاضر هستند در هر نقطه افغانستان خدمتگزاری بکنن و تشکیلات هم برای هر نقطه افغانستان در چوکات اداره سارنوالی وجود داره و ما تلاش میکنیم و با امید از این هستیم که شاهد روزی باشیم که چنین نگرانی‌ها وجود نداشته باشه و ما به اختیار تمام مردم افغانستان به هر ځای و به هر قریه و به هر ولسوالي هم بوده باشیم. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې 30 وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې. د غزنی ولایت امنیتي چارواکي وایي په اندړ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو او وسلوال مخالفینو په نښته کې 33 وسلوال وژل شوي او 15 نور یې ټپیان شوي دي. د امنیتي چارواکو په وینا دغه عملیات تېره شپه د اندړ ولسوالۍ په خانبیا کلیو کې ترسره شوي چې په ترڅ کې 20 وسلوال وژل شوي، 14 ټپیان شوي او 1 ډاټسن موټر، 1 میل داشکه او 1 موټرسایکل هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د غزني والي بیان هم تاییدوي چې په دغه عملیاتو کې د ملي اردو 2 سرتیري وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. جوزجان ولایت کې د امریکا هوایي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې 3 داعش وسلوال وژل شوي دي. د جوزجان والي بیان محمد رضا غفوري وایي دغه برید تېره شپه د درزاب ولسوالۍ په سردره کلي کې ترسره شوی چې په پایله کې د داعش ډلې مالي مسؤل په ګډون د دغې ډلې 3 وسلوال وژل شوي. د والي بیان په وینا وژل شوي 3 کسان دي چې د ازبکستان وګړي دي. غفوري زیاتوي چې امریکایي ځواکونو په دغه عملیاتو کې د داعش ډلې یو افغان وګړی هم له ځان سره
بیولی دی. د کلي او پراختیا وزیر په کونړ ولایت کې څه پاسه 15 میلیونه افغانیو په ارزښت 338 پروژې پرانستلې. د ولسي تړون پروګرام له دغه ولایت څخه پیل شو. د دغه وزارت وزیر چې نن کونړ ولایت ته سفر کړی و، ژمنه یې وکړه چې دغه پروژې به په روان کال کې د ولسي خلکو پر مټ سلګونه ولسي خلکو ته ګټې ورسوي. د کلي او پراختیا وزیر کونړ ولایت ته د خپل سفر پر مهال په دغه ولایت کې د 338 پروژو د پرانیستې سره د ولسي تړون پروګرام له دې ولایت څخه پیل کړ. مجیب رحمان کریمي وایي د ولسي تړون پروګرام له مخې په کونړ ولایت کې د 542 میلیونو افغانیو په ارزښت بېلابېل ډوله ولسي پروژې د یو کال په موده کې بشپړې کیږي. د دغه برنامې په پلي کېدو سره به د کونړ د ولس د هر کور دروازه به دا پروګرام وټاکي او د دوی هغه ستونزې چې دي هغه به ورحل شي. روان کال کې یوازې د همدې برنامې له طریقه 215 میلیونه افغانۍ په ارزښت به 132 پروژې چې د کلیوالو لخوا د ولسونو لخوا انتخاب شوي دي په ګوته شوي دي دا به پلي شي. نوموړی وایي د دغې پروژو سربیره به سږ کال د ولسي تړون پروګرام له لارې په کونړ کې د اوبو رسونې او سړک جوړونې 11 پروژې چې شاوخوا 7 میلیونه ډالره لګښت پرې راځي عملي کیږي. دغه پروژې به د کونړ ولایت د مرکز اسداباد سربیره په واټاپور، څوکۍ، نرنګ او پیجدرې ولسوالیو کې عملي کیږي. خو د کونړ والی بیا د مرکزي حکومت څخه د دغې پروژو سربیره د نورو پراختیایي او بیا رغونې پروژو غوښتونکی دی. د دې ترڅنګ د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت په اډانا کې د موږ نور برنامې چې دي هغه که ابرساني ده، هغه که انسجام ساحوي ده او هغه که د سړک جوړونې برنامې دي. د هغې په چوکاټ کې به 11 نورې بنسټیزې پروژې هم په کونړ کې پلي شي چې هغه تقریبا د 7 میلیونو څخه اضافه ډالر ارزښت لري او دا به انشاءالله د دې ولسونو په مټ او د دې ولسونو په همکارۍ به دغه پروژې ټولې د خیره د دې کال تر پایه پورې به پلي کېږي او ګټې اخیستنې ته به سپارل. نو پوښتنه همدغه ده چې په اساسي پروژو کار وشي. د مرور کانال تقریبا د 3 کالو راهیسې موږ په دې لګیا وو چې دغه کانال چې دغه کانال احداث شي، جوړ شي تر څو خلک مستفید شي. په کونړ کې تقریبا ما مخکې ویلي چې 500 به مکاتب لرو، اما متاسفانه 300 یا اوبه به ودانۍ نه لري. باقی مانده چې ودانۍ نه لري، څوک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري، څوک احاطوي دیوالونه نه لري. همدغسې د سولر یا د په اصطلاح سولر پمپونه دي چې د للمو ځمکو دپاره ورته ضرورت دی. بلخوا د کونړ ولایتي شورا رئیس او قومي مشران د حکومت څخه د پراخو پراختیایي او بیا رغونې پروژو غوښتونکي دي. دوی وایي د ولسي تړون دغه پروګرام دی د کونړ ولایت ټولو ولسوالیو ته وغځېږي. تاسې باندې چې د مرکزي ادارې نه زموږ سره میره مور سلوک کېږي، نو هیله مند یم چې ته زموږ سره دغسې دغه ونه کې تا نه خاص توجه غواړم. زه به درته ویم لکه مخکې چې والي صاحب محترم ویلې د کونړ په ولایت کې د ولسي تړون پروسه جریان لري، خو متاسفانه دلته په څلورو ولسوالیو کې دغه پروسه چې د ولس په اهمیت کوي. زه تا نه پوښتنه کوم، اول زه تا نه غواړم چې په راتلونکي 1490 کال کې دغه په پلان کې شامل کړي او ټول کونړ د دې نه برخمن شي. نو د دې عمومي سړکونو غوښتنه والي صاحب او وزیر صاحب دا زموږ نه ستانه غوښتنه ده چې دې ته خاص توجه وکړي. مخکې والي صاحب دغه وکړو، د نورو ورونو پکې یو څه ناڅه دغه ورکړو. او څلورمه غوښتنه وزیر صاحب محترم موږ دا ده چې د کونړ ولسونه تا ته معلوم دي چې ډېر غریب او بېچاره دي. هېڅ توان نه دلته د کار داسې زمینه هم نه ده برابره چې موږ د ډېړي وکړو یا بل څه وکړو. دغه د ولسي تړون چې کوم پروګرام دی څلور ولسوالۍ پکې راغلي دي، 12 واحدونه زموږ پاتې دي. دا زموږ والي صاحب او ستاسو د ټولو نه دا غوښتنه ده چې په دې ولسي تړون کې زموږ دا ولسوالۍ راولي. کونړ ولایت د هیواد په ختیځ کې د ډیورند په کرښه پروت ولایت دی، خو په تیرو 13 کلونو کې ورته مرکزي حکومت خاصه پاملرنه نه ده کړې.
امریکا د ملي یووالي حکومت د سولې له طرحو ملاتړ کړی دی. نور حال به په چمتو شوي راپور کې واورو. د تاشکند ناستې له پای ته رسیدو څو ساعته وروسته امریکا د دغې ناستې د ترسره کیدو هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هر ګام چې افغانستان کې د سولې او ثبات لامل شي امریکا یې هرکلی کوي. ازبکستان تیره ورځ د افغانستان د سولې په تړاو د خبرو اترو د څرنګوالي په اړه غونډه درلوده. په دغه غونډه کې څه باندې 10 هیوادونو ګډون کړی وو او ټولو ګډونوالو ټینګار وکړ چې طالبان باید تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د سولې بهیر سره یو ځای شي. امریکا د افغانستان د سولې د طرحو ملاتړ ته ژمنه ده او چمتو ده چې تلپاتې سولې ته په رسیدو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې دي چې د روسیې لخوا د کابل، واشنګټن او مسکو ترمنځ د یوې بلې درې اړخیزې ناستې غوښتنه هم شوې. خو کارپوهان په دې باور دي چې که چیرې امریکا او روسیه د افغانستان ستونزو د هوارۍ لپاره په رښتینې توګه همکاري وکړي دا ناسته به ګټوره وي. ما به حیث یک کشوری که سخت به آوردن صلح و طرد تروریسم ضرورت داریم خامخواه هر کسی که بخواهد تو یک مجلس دایر کنه برش لبیک میگیم و باید بگوییم به خاطر از اینکه هر نوع حرکت ولو هر قدر وسیع یا غیر وسیع باشه و به نفع صلح باشه به نفع افغانستان می باشه. راه اندازی یک چنین نشست ها با عنوان یک اولویت خیلی مهم برای بهبود وضعیت سیاسی افغانستان میتونه محسوب شود. په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان د سولې په تړاو زیاتې ناستې شوي خو دغو ناستو تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړې. خو دا چې د کابل، مسکو او واشنګټن ترمنځ جوړېدونکې ناسته به کومه پایله ولري راتلونکی وخت به یې راوښیي. د ملي دفاع وزیر د ولسي جرګې په ناسته کې وایي چې روان کال به افغانستان د تیرو کلونو په پرتله د تودې جګړې سره مخ وي. هغه جګړه چې پرېکنده او برخلیک ټاکونکې به وي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي امنیتي بنسټونه تورنوي چې خپرونې نه لري او وایي نه یوازې دا چې د جګړې په جغرافیه کې بدلون نه دی راغلی طالبان توانېدلي چې د هېواد یو شمېر برخې ونیسي. د ولسي جرګې غړو د هیواد امنیتي بنسټونو چارواکي هیواد کې د وروستیو ترهګریزو پیښو په غبرګون پرون جرګې ته ورغوښتي وو. ځینو استازو امنیتي چارواکي د برنامې په نه درلودلو تورن کړ او هیواد کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه وښوده. مهماتی که از طرف نهادهای امنیتی در خطوط اول فروخته میشه همین که انتقادی رو کرده واقعا برای ما هم شرم‌آور است که مهمات و مرمی‌ها فروخته شود و دوباره پس افراد خود ما و نیروهای امنیتی خود ما از اون طریق به شهادت برسه. کسانی در لیست تقاعدی های شما هستند که باید امروز در چوکی شما نشسته باشند. این سلسله از کشتارها تا چه وقت ادامه خواهد یافت و مشخصاً تدابیر شما و اقدامات شما برای جلوگیری از این گونه کشتارها چیست؟ د ناسته کې د ملي امنیت عمومي مشر ګډون نه وکړای نو د جرګې لومړي مرستیال هم د یاد ریاست اپراتیفي مرستیال ته د وردننه کېدو اجازه ورنه کړه هغه څه چې د یو شمېر استازو غبرګونونه هم وپارول. رئیس امنیت ملی امروز تشریف نمیآید بنان به خاطر عزت خانه ولسی جرگه نه به خاطر از اینکه کدام عقده شخصی داشته باشیم. اجازه دادن نمیشه برای شخصی که با خانه ملت به عزتی میرسانند. که تاسو غواړئ چې ولسی جرګه انحصار کوي د دې نه وروسته موږ مخې ته درېږو. دا درته تعهد درکوو چې هر څه چې تاسو کوئ دا نور د بدماشۍ او د لوفرۍ ځای نه ده. لکه امنیتي چارواکي چې خلکو ته د حقیقت له ویلو ویره لري د ملي دفاع وزیر د استازو پوښتنو ته د ځواب ویلو پر مهال د ناستې د مخفي کېدو غوښتنه وکړه. د جرګې غړو هم دا غوښتنه ومنله. مشخص وړاندیز مې دا ده چې که چېرته د کمرو نه دا موضوع سری اعلان کوو چې موږ آزاد خبرې وکړو تاسو سره. که څوک غواړي چې مجلس سری شي شنه کارتونه که څوک غواړي چې اعلاني شي سره کارتونه سری کمرې لطفا دارالنشا کمرې باندې کړئ. خو د جرګې یو غړي عارف رحماني بیا په خپل فیسبوک پاڼه کې د دفاع وزیر له قوله لیکلي چې افغانستان به سږکال د یوې خطرناکې قاطع او برخلیک ټاکونکې جګړې شاهد وي. رحماني ویلي چې د دفاعي پریکړو د چټکتیا لپاره د کماندو او هوایي دفاع ټول صلاحیت د قلوردوګانو قمندانانو ته ورکړل شوی تر څو دښمن ته جدي او چټک ځواب وویل شي.
د دفاع وزارت یو بل خبر دا چې تېره شپه فراه کې افغان ځانګړو ځواکونو په یو هوایي برید کې طالبانو ته درانه تلفات اړولي او د دغه ډلې څو قمندانان یې هم وژلي دي. د هېواد پوځیانو یوازې وړمه شپه د طالبانو پر 3 اډو او مهمو ناستو هغه بمونه غورځولي چې د لایزر په مرسته رهبري کیږي. ملي دفاع وزارت وایي دغه ورته بریدونو کې به زیاتوالی راشي. هغه ولایت چې تر یو کال وړاندې د نښتو او ترهګریزو بریدونو کمې پیښې پکې کېدلې، خو اوس هره ورځ د ورته پیښو راپورونه ترې خپریږي. د تیر یو کال په جریان کې طالبانو دغه ولایت کې خپل بریدونه زیات کړل او د پولیسو او پوځیانو پر پوستو د بریدونو په پایله کې زیاته مرګ ژوبله واړوله. خو د پوځ د هوایي برخې د 278 ځانګړي واحد وړمه شپه په فراه کې د طالبانو یوه ناسته په نښه کړه چې د ملي دفاع وزارت د چارواکو په وینا په دې برید کې زیاته مرګ ژوبله ور واړوله. این حملات بسیار دقیق انجام شده و تعداد زیادی از رهبران و یا سرگروپان گروه های تروریستی با مواد انفجاری، مواضع و همچنان سلاح و وسایطشان از بین برده و این فعلا از تاریخی که رسانه هایی را اعلان کردن این تکنولوژی به دسترس ما قرار گرفته. دفاع وزارت وایي د وړمه شپې برید د لایزر په مرسته رهبري کیدونکي بم په مرسته د افغان ځواکونو له لورې ترسره شوی. وړمه شپه 3 موخې له منځه تللي. د دفاع وزارت د وایان مرستیال همداشان د کشف او استخباراتو د هڅو له ډېرېدو خبر ورکوي او ټینګار کوي چې هوایي بریدونه به هم زیات شي. این تکنولوژی به دسترس قوای هوایی افغانستان قرار گرفته و ما به خاطر جلوگیری از تلفات و نشانه‌گیری رهبران گروه های تروریستی ایره ادامه خواهیم داد. د یاد برید د ترسره کېدو ترڅنګ د کمانډو یو واحد هم د بالابلوک ولسوالۍ په ځینو برخو کې عملیات ترسره کړي دي. که څه هم چې د ملي دفاع وزارت وایي چې د کمانډو ځواکونو په شپني عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وراوښتې، خو د عملیاتو کې د کمانډو یو شمېر سرتېري هم وژل شوي او ټاپیان شوي دي. د عامه روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې په هېواد کې 2500 تنه د ایډز په ناروغۍ اخته دي. په دغه ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې 2500 تر درملنې لاندې دي چې 15 سلنه یې ښځې دي. د عامه روغتیا وزارت ټینګار کوي که چیرې د دغه ناروغۍ په اړه خلکو ته عامه پوهاوی رامنځته نه شي نو په افغانستان کې به د ایډز په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر کې نورو هم زیاتوالی راشي. هیواد کې د ایچ آی وي یا ایډز ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره یو بل ګام. د عامه روغتیا وزارت د ایډز ناروغۍ په تړاو د خلکو د پوهاوي په موخه فرهاد دریا د دغې ناروغۍ پر وړاندې د حسن نیت سفیر معرفی کړ. ما به عنوان شخصی که سفیر حسن نیت است عمدتاً 2 وظیفه دارم. یکی که جامعه را مردم توسط معلومات بروز شده تغذیه کنم، آموزش بدم. 2 ای که خود بیمارای مصاب به ایدز این احساس بدم که اینا حق دارن که مشکل خود بلند بگوین و حق دارن که در بین جامعه مثل افراد عادی زندگی کنن. د عامه روغتیا وزیر که څه هم ټینګار کوي چې د ایډز پر ناروغۍ د اخته کسانو شمیر کم دی، خو خبرداری ورکوي چې د دغې ناروغۍ په تړاو د عامه پوهاوي د نشتون په صورت کې امکان شته چې پر دغې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شي. الحمدلله تا هنوز شیوع اچ آی وی ایدز در افغانستان بسیار زیاد محدود است. این یک خوشی و خوشبختی ماست، اما یک سلسله فاکتورهای مساعد کننده از قبیل عدم یا کم بودن آگاهی از مرض، از انتقال مرض، استفاده مواد مخدر خصوصا به شکل سرنجش، مهاجرت‌ها، پایین بودن سطح سواد یا عواملی هستند که میتونه اگه آترس نشن شیوع اچ آی وی ایدز در افغانستان بیشتر کنه. اټکل کېږي چې په هېواد کې څه باندې 2500 کسان د ایډز پر ناروغۍ اخته دي چې له دې ډلې یې 2500 تنه د درملنې لاندې دي او همداشان 15 سلنه یې میرمنې دي. په افغانستان کې په تخمیني ډول 2500 واقعې تخمین شوي چې وجود لري، خو د موږ څخه 2549 واقعې ثبت دي او د خدماتو عرضه ورته روانه ده. په همدې توګه د ښځو ونډه څومره ده؟ 15% هغه کسان چې کشف شوي دي هغه ښځې دي او په هغو کې
15 تنه ماشومان دي او عمر یې د 15 کالو څخه ټیټ دی. د نشهیي توکو کارول، جنسي اړیکې او ګاونډیو هیوادونو ته پراخه کډوالي د دغې ناروغۍ د رامنځته کېدو اصلي عوامل بلل کیږي. داسې ښکاري چې هیواد کې د دې ناروغۍ له منځه وړلو لپاره هڅې پیل شوي، خو کوم څه چې مهم دي دا دي چې دا هڅې څومره اغېزمنې دي. په کندهار کې د ولس غږ سیاسي دفتر او ولسي مشران وایي چې په جنګ کې ښکېلې خواوې دي د هلمند اعتراض کوونکو ته مثبت ځواب ورکړي. دوی غوښتنه وکړه چې د جنګ هیڅ یو اړخ دی د سولې په نوم د ولس حرکت ته د شک په سترګه نه ګوري. دې مشرانو په هلمند کې د اعتراض کوونکو سره خپل ملاتړ هم اعلان کړ. د کندهار ولسي مشران وایي په هلمند کې د سولې غږ دې بدرګه سي. په کندهار کې د ولس غږ سیاسي حرکت مشران چې د هلمند د اعتراض کوونکو په ملاتړ راټول سوي وه له حکومت، نړیوالې ټولنې او وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې د سولې دې غږ ته دې مثبت جواب ووایي. د ولس غږ سیاسي حرکت د کمیسیون مشر مولوي محمد حق خطیب په هلمند کې وروستي ځانمرګي برید ته په اشارې وویل چې د جګړې قربانیان ملکي کسان دي او باید مخه یې ونیول سي. موږ د دغه حرکت په کلکه ملاتړ یو. هیلهمندي مو دا ده چې دواړه طرفه یې په ښه اخلاص باندې ومني او دې ته لبیک ووایي او داعیه د خیر داعیه ده. موږ هم د دغه ملاتړ کوو او د ټولو د طرفو څخه د دواړو طرفو څخه یا د ټولو طرفو څخه مو هیله دا ده چې دا داعیه ومني او دا زموږ په وطن کې نور د برادرکشي او دغه ناخوالو د خونریزي او د دې ټولو مخه نیول سوي وي. په هلمند کې نن 5مه ورځ ده چې نارینه او ښځو طالبه نور به سوله کوي تر نامه لاندې د اعتراض خیمې درولي او غواړي دا پیغام طالبانو ته مخامخ وړاندې کړي. دوی د اعتراض خیمې تر هغه وروسته ودرولې چې د نوي کال په 3مه ورځ په لښکرګاه کې د لوبغالي مخ ته ځانمرګي برید وسو چې تر 80 زیاتو ملکي کسانو ته تلفات واړول. که څه هم تر اوسه له وسلوالو طالبانو دې حرکت جواب نه دی ویلی، خو د کندهار د ولایتي شورا مشر او قومي مشران وایي چې د سولې په نوم حرکتونو ته دې هیڅ یو طرف د شک په سترګه نه ګوري او غوښتنې دې ومنل سي. سوله د مابین خلک دي، د مابین خلک چې ولاړ سي هم د طالب په شک په سترګه ورته ګوري، نه د حکومت د شک په سترګه ورته ګوري، نه د امریکایي او خارجي د شک په سترګه ورته ګوري. د علي په صدریا پورې موږ د صلح طرفدار یو، موږ صلح غواړو تر اسلامي چتر لاندې، او هغه کسان چې د صلح دپاره خنډونه جوړوي هغو ته باید موږ په ټولو توصیې وکړو د محرابو د منبره څخه چې صلح اصل د مشکل دی. هلمند د هیواد له ناامنو ولایتونو څخه دی چې د ناامنۍ څپې تر مرکز لښکرګاه پورې رسېدلي او د جګړې قربانیان یې ولسي خلک دي. اوس مهال ډیری کسان د هلمند د سولې په نوم د طالبانو سره د خبرې کولو حرکت ته د امید په سترګه ګوري. وسلوالو طالبانو د هلمند ولایت د ځوانانو د سولې غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی، خو په مشهور ډول په هغه غږیز پیغام کې چې د طالبانو د ویان قري یوسف احمدي له لوري رسنۍ ته استول شوی دی راغلی دی چې د هلمند د ځوانانو د سولې غوښتنه مني، خو دوی د لومړی د هغه امریکایي ځواکونو سره د سولې خبرې وکړي او د اوربند ضمانت دې واخلي کوم چې د هلمند په شوراب، نظامي هډه او کندهار هوایي میدان کې میشت دي. په پیغام کې ویل شوي چې افغان حکومت د سولې په برخه کې لري او دوی خپلواکي هم د یو لاس د حکومت او امریکایانو ورسره باید خبرې وشي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډیری شکایتونه د رای ورکونې د مرکزونو د واټن زیاتوالي په اړه ترلاسه کړي دي. دغه کمیسیون له 10 ولایتونو څخه 370 شکایتونه ترلاسه کړي چې شکایتونه پکې د رای ورکونې د مرکزونو د واټن لرېوالي په اړه دي. په داسې حال کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د ټاکلې نیټې په اړه باندې څه نه وایي، خو مسؤلین دلته راټول شوي دي او هغه انتخاباتي شکایتونه یې پر میز باندې ایښي دي چې تر اوسه پورې د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون ته سوي دي. دغه کمیسیون تر اوسه پورې 383 شکایتونه ثبت کړي دي چې په هغو کې یو 40 د مرکزونو د لرېوالي او 4 د انتخاباتي مرکزونو د کموالي په اړه دي. همانگونه‌ای که رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی متعهد به شفافیت روند کار در پروسه های انتخاباتی است، جلسه امروزی در پیوند به رسیدگی و شکایات ناشی از ارزیابی مراکز رایدهی به صورت علنی برگزار می‌گردد. دوی تر کمو زیات یو ساعت جر و بحث وروسته د خپل کار په اړه باندې داسې وایي. 84 شکایت طوری است که از طرف کمیسیون انتخابات از طرف همکارایشان این شکایات غیر معجب تلقی شد. 19 مورد شکایت است
خوشبختانه بگوییم که هم شکایت ماجر بوده، هم شکایت بجای بوده، تقاضای بجای بوده، واقعا در اوج مرکز وجود نداشته. در 19 شکایت در 19 مورد خوشبختانه کمیسیون انتخابات بر اساس ارزیابی‌هایی که کرده این 19 مورد تایید کردن که واقعا در اوج ایجاد مرکز مجدد میکنن. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون په داسې حال کې اعلاني غونډه جوړوي چې په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو مرکزونو د له منځه تللو او په یو شمېر ولسوالیو کې د زیات امنیتي تهدید له امله د انتخاباتي مرکزونو د تړلو خبرې کیږي. د ښځو چارو وزارت په 1395 کال کې د ښځو وضعیت په اړه ریپورټ پرون وړاندې کړو. د دغه ریپورټ پر بنسټ د 1394 کال په پرتله په 1395 کال کې د ښځو وضعیت کې ښه والی نه دی راغلی او 15 سلنه دغه تاوتریخوالی زیات شوی دی. دغه وزارت وایي د ښځو تاوتریخوالی په اړه 6,000 پیښې ثبت شوي چې په دې منځ کې 4,000 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مستقیمې پیښې دي او پاتې نورې مدني او جزایي قضیې دي. له هغه وروسته چې په بغلان ولایت کې طالبانو د برېښنا یوې ستنې ته چاودنه ورکړه، 4 ورځې کېږي چې کابل په تیاره کې دی. د برېښنا نشتون دغې ستونزې د کابل او یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو لپاره سرخوږی هم جوړ کړی دی. د کابل اوسیدونکي نیوکه کوي چې د 18 کلونو په تېرېدو سره اوس هم حکومت نه دی توانېدلی چې د پلازمېنې کابل برېښنا په منظمه توګه جوړه کړي. داسې ښکاري چې په کابل کې د برېښنا د نشتوالي او یا کته وصل کېدلو ستونزه پای ته نه رسیږي. نن 14مه ورځ چې له تاجکستانه د راواردېدونکې برېښنا پایه په بغلان کې د طالبانو له لوري د ماین په وسیله باندې نړول شوې ده او د کابل ښار په تیارو کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دیگه برق ما نیست، برق میاد 1 ساعت 1.5 ساعت است. ما برق به خاطر از اینکه گروپ‌ها را چالو می گروپ‌های ما از است جنراتور سوخته. پای کار طالبا است، اگه طالبا پایه را زده باشه صبا باز جور شه و باز میزنه، دیگه صبا باز جور شه و باز میزنه. باید یک راه و چای بهتر باید برش پیدا کنه. هیچ رقم دولت از این برق ما را جور نمیکنه. ما منتظر هستیم که حالی برق می حالی برق می نمیتونی 2 سال 3 سال بعد یک پایه را میگه دیگه پایه میگه دولت هیچی نیست که می پایه را صحیح کنه، برق صحیح کنه. د دې سړي نوم عبدالرحمن دی، څو عمر مخکې د خیاطۍ دکان له پېښور څخه کابل ته را انتقال کړی دی. نوموړی مجبور دی چې د کار د دوامداره کېدلو په مخ باندې له جنراتور څخه استفاده وکړي. نوموړی وایي چې د دکان له کرایې او مالیې سره سره هره ورځ په سلګونو افغانۍ د جنراتور په تیلو مصرفوي. نو دا برق چې موږ د شپې تقریبا ناستو 12 پورې برق رانغی. نو کله د شپې اوس خلک کارونه غواړي چې کار ورنه کړي بیا خلک خفه کېږي. همداسې ده چې هم موږ سره په شرم ورسره وړو. نو دغه مشکل ده، مهرباني وکړئ حکومت موږ یو دستخط ده چې دغه مشکل موږ ته حل کړي. همدارنګه په کابل ښار کې د برېښنا نشتوالي صنعتکاران هم له زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان کړي دي، ځکه چې د برېښنا د نشتوالي له امله نن 14مه ورځ ده چې د فابریکو کار په ټپه باندې درېدلی دی. 100% بالای فابریکات صنعتی افغانستان تاثیرات منفی قرار میگذاره، چون فابریکات افغانستان در مجموع کل فابریکات ما استوار به برق می باشند، یعنی بدون برق هیچ فابریکه کار نمیکنه و برق هم فعلا تقریبا در حدود 6 ساعت الی 7 ساعت برق می داشته باشند. بلخوا بیا د برېښنا شرکت مسئولین وایي چې د پایو جوړولو کار په ډېرې چټکۍ سره روان دی او نن به د ورځې په اوږدو کې دغه ستونزه حل کړی شي. بعد از ساعت 1 شب پایه هم استارت شد و یک سرکت هم بسته شد که 3 لاین می باشه. در هر سرکت 3 لاین است و سرکت دوم که 3 لاین جدا کنه است که امروز بالای کار آغاز شد. امروز لاین آرت انشالله که اندازه که معلومات داریم و امروز همکارای ما که دوجه ارتباط گرفتیم وعده به کردن که بدون واقعی تا ساعت 3 یا 4 امروز برق کابل به گونه نرمال به شکل دائمی بسنده می‌سازند. وزیر امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان به تمام بخش‌های مربوطه هم به شکل شفاهی و هم به شکل تحریری به شکل جدی هدایت داده تا از تمام پروژه‌های بزرگی که در افغانستان است او شاهراه‌های شب و مسیرهای از او را به شکل جدی تامین امنیت بکنه. دا لومړی ځل نه دی چې طالبان د برېښنا د پایو په نړولو سره د کابل ښاریان په تیارو کې له ګڼو ستونزو سره مخ کوي، بلکې مخ تر دې هم په بغلان کې د برق پایې له منځه وړي او د کابل په شمول ډېری ښارونه
په اونیو او حتی په میاشتو په تیارو کې ساتلې دي. له 2001 کال راهیسې تر اوسه پورې په میلیونونو ډالر پر برېښنا باندې مصرف شوي دي، خو نتیجه یې دغه ده چې نن د هیواد پایتخت کابل منظم برق نه لري. وروستی خبر ده چې په اروپایي ټولنه کې د غړو هیوادونو استازو د ایران پر ضد د نویو بندیزونو په اړه خبرې کړې دي. ډېری ډیپلوماتان له رویټرز خبري اجانس سره په خبرو کې ویل دي چې د ایران د بندیزونو په اړه وروستی پریکړه به په راتلونکي میاشت کې د دغه ټولنې په جوړېدونکې غونډه کې ونیول شي. رویټرز ته د رسېدلو شواهدو او مدارکو څخه داسې معلومیږي چې فرانسه، انګلستان او آلمان د ایران له لورې د هستوي وسلو جوړولو او د سوریې په جګړه کې د ښکېلېدو له امله غواړي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګول شي. او په همدې سره د خبرونو پای. وخت مو په خیر.